مهاجرو او افغانستان د پاره درې اهم ډیولپمنٹ چې دي هغه نن تاسو سره زه شیر کوم. لمبه خدا د چیرې اسحاق ډار د ترکیه د یو خبري ایجنسی سره خبرې اترې کړې دي او په هغه کې هغه د دې خبرې اندیه ورکړې ده، یعنی لچه کې خولې دی چې هغه افغانان کم چې پاکستان ته راغلي دي تقریبا د هغې تعداد خو شپږو لکو پورې دی، خو بیا دې کې ډېر هغه دي چې هغه به مختلفو ملکونو ته ځي. دا هغه افغانان دي چې د طالبانو د راتلو نه پس د طالبانو د ویرې نه دلته پاکستان ته راغلي دي، نو د هغوی مختلف هیوادونو ته بتلل چې په هغې کې استرالیا وه، د ناټو مختلف ملکونه امریکا وه، نو هغوی ته خو پاکستان یو دغه ورکړی چې یاره تاسو د اسلام آباد او د پنډۍ نه تاسو وځئ او د ملک نورو علاقو ته لاړ شئ او هغوی به یې نیولم. بیا چا سره به دا دغه نو اسحاق ډار یو خبره کړې ده چې یاره که چېرې هغه ملکونه چې څوک په دوی بوځي، دا کوم چې ما یاد کړه امریکا شوله، یورپ شولو، استرالیا شوله، نیوزیلینډ شولو، د ناټو نور ملکونه شو، که دوی زمونږ سره په دې حوالې سره خبرې اترې وکړي او مذاکرات وکړي او یو ټایم فریم راکړي چې یاره ضروري نه ده لکه اوس خو پاکستان چې کوم دی دا یو میاشت د را روانې میاشتې یعنی د مارچ 13 تاریخ اخري تاریخ ورکړو چې په دې کې د خبرې وکړو، خو پاکستان اوس وی که نه که دوی موږ سره په دې حوالې سره خبرې اترې وکړي او دوی دا ټایم وګدوي نو هم هغې ته موږ تیار یو، خو که چېرې دوی مکمل انکار کوي او بالکل لکه د قبلولو نه انکار کوي نو بیا د پاکستان سره یو آپشن دی چې دوی به موږ بیا واپس خپل ملک ته یعنی خپل ملک د دوی افغانستان ته به واپس لیږو. نو اوس دا یو ښه آفر داسې دی چې هغه ملکونه چې یاره هغوی تر اوسه پورې هم هغه لیټ کېږي نو دا دومره کسان نه دي. اوس امریکې دپاره چې کوم دی دلته کې تقریبا 40,000 پورې کسان دي، نو 40,000 پورې کسان دا د امریکې دپاره د یورپ دپاره دا دونه غټه خبره نه ده. نو ما ځکه وی چې دا د پاکستان له اړخه یو ښه یو لچک ورته ویلی شو، یو دغه ورته ویلی شو چې دا د هغې اظهار دی. دویم اهم خبر چې کوم دی هغه د امریکې د خارجه وزیر د طالبانو په حوالې سره جنرالي خو دا خبره وه چې یاره پریزیدنټ ټرمپ راشي نو د طالبانو حکومت ته به ډېر زیات مشکلات وي او کیدای شي هغه د دوی باندې امداد بند کړي او ډېر دغه وکړي او هغه د اصلي هغه خبره کړو. د اصلي حوالې سره به هم خبره کوو، خو دا امریکې وزیر خارجه نه تپوس چې وشو چې یاره لکه د طالبانو باره کې هغه ورته ویې ګوره زمونږ د هغې سره څه مسله نشته، مونږ که د القاعده باره کې څه ویلي چې یاره کاروایي کول دي نو هغوی فوري کاروایي کړي، که مونږ د داعش باره کې د هغوی سره خبره کړې ده وي نو موږ هغوی فوري کاروایي کوي او دا خبره ده چې که د هغې سره د امریکې او د طالبانو ترمنځ د القاعدې د داعش او د دغې ګروپونو خلاف چې دی ډېر ښه انډرسټینډینګ دی. نو اشاره دا وه چې لکه طالب نه زمونږ څه مسله نشته، د طالبانو نه زمونږ نه څه ګیله نشته او نه مو ته څه دغه شته دی. نو د دې د وجې نه اشاره دا وه چې طالبانو سره امریکا تلو ته تیاره ده. بیا دا خبرې چې لکه د یو ان رپورټ راځي او په دې کې د دهشتګرد نیټورک د مختلف د شتون د حوالې سره خبرې نو هغه وایي چې طالبان په ټول افغانستان باندې کنټرول نشته دی، هلته کې پاکټس دي او هغه پاکټس نه چې کوم دی بیا داعش شو یا القاعده شوه یا دیگر ټیر نیټورک چې کوم دی دا اپریټ کوي. نو دې مطلب دا دی چې یاره طالبان امریکا په دې لنډ دغه کې چې دی افغانستان کې نور څه مفاد نشته دی او نه افغانستان ته هغوی دلته کې د خطې ته د راتلو څه دغه شته او نه د هغوی دلته کې فوجي پریزنس لرلو دپاره، ځکه چې طالب هغوی چې کوم کار کول غواړي هغه له طالبان کوي، انټلیجنس شیرینګ کېږي د امریکې سره باقاعده. نو د دا یو بل خبر دی چې یاره د دې خطې دپاره او خاص کر د طالبانو دپاره د یو اطمینان خبر کېدی شو. درېیم هم چې دی هغه د ډونالډ ټرمپ بیان. ډونالډ ټرمپ لمبې خو دا وایي چې یاره دا امداد بند کړي او دا تاکې اوس وایي چې یاره امداد افغانستان ته ورکولو څه خبره نه ده او 2.5 2.5 اربه ډالره د کال لکه دا ډېر لوی امداد دی، دا ورکوي او دې ته امریکا تیار هم ده. خو په افغانستان کې چې د امریکې کومه وسله ده د هغې واپسي چې کوم دی د هغې ډیمانډ یې کړی دی چې یاره دا ډېره سوفیسټیکیټډ وسله ده، ټینکونه، جهازونه، فایټر پلینز وغیره، کمیونیکیشن، دا به دوی مونږ له واپس راکړي او د دې ټولې وسلې قیمت چې کوم دی 7 اربه ډالره دی. نو که چېرې الریډي دوی 2 اربه ډالره دغه کوي نو د دې مطلب دا دی چې یاره ډونالډ ټرمپ
مخکې چې کومې خبرې کولې د هغې دلته کې د امریکې نه دلته کې د دې سره کار شته چې یاره دلته کې انساني حقوق څه دي، د خواتینو حقوق، د ښځو حقوق څه دي یا نور څه دي. هغه وایي چې بس مونږ له د خپله وسله راکړي او نور دوی پوه شه او کار یې پوه شه او زمونږ چې کوم کوآپریشن دوی مونږ سره کوي دغه حوالې سره، د القاعدې حوالې سره یا دولت اسلامیه یعنی داعش حوالې سره، د هغې نه امریکا مطمئنه ده. خو بنیادي خبر مهاجرو حوالې سره چې کوم دی هغه د ټولو مهاجرو دپاره دغه چې کوم خبر دی دا شروع کې چې ما وویل دا صرف د هغه دپاره دی څوک چې نورو هیوادونو ته ځي او په اسلام آباد، پنډۍ یا د پاکستان نورو ښارونو کې چې کوم دی ژوند